السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل یم او ستاسو په خدمت کې په دې وخت کې د ملیشیا د شهر د کوالالمپور نه تاسو ته مخاطب یم. د ملیشیا د خوبصورتۍ په حواله سره تاسو ته معلومات شته دی او ډیر خلک د دې خبرې متعارف دي چې ملیشیا یو ښایسته او زبردسته ملک دی د تعمیر او ترقۍ په وجه باندې هم او د کار روزګار دپاره هم او د سیر سپاټې دپاره هم یو مشهور ملک دی. مخامخ چې کوم تاسو ګورئ دې ته عبدالصمد بلډینګ وایي او لایټ هاوس ورته وایي. لایټ هاوس هم دلته دی. دغه ځایګي کې مخامخ یو جومات هم دی چې کوم یو تاریخي اهمیت لري او دغه نه علاوه په دغه ځایګي کې 2 دریابونه هغه هم په خپل منځ کې میلاو شوي دي. د دغه په وجه باندې دې ځایګي ته د یو تاریخي اهمیت حاصل دی. د دې نه شاته دغه ځایګي کې ټوین ټاور هم په نظر به تاسو ته راځي. دا مخامخ دا د ملیشیا جنډې دي چې کم خوبصورتي پیش کوي او دا ډیر یو ښایسته زبردسته ملک دی. دلته د بار ملکونو نه بلکې د ټولې دنیا نه مختلف ټورسټ راځي چې د هغې په وجه باندې د دیو چې کومه ریوینیو ده هغه ډیره ښه جنریټ کیږي او ډیر غټ آمدن د دې ټورسټو نه د ملک ته حاصل دی. دا ځینې زنانه راغلي په دې وخت کې سیلفیانې وباسي او زموږ د مخې ډیر داسې بسونه رال چې د هغې نه ټورسټ راکو شو د دې ځایګي د کتل لپاره. دا ماردیکه ده او ماردیکه یو تاریخي حیثیت لري. په دې ځایګي کې دننه چې کوم میوزیم دی په هغه میوزیم کې د مختلفو ځایونو نه خلک راځي او بغیر د ټیکټ نه بلارو ټوک دغه ځایګي ته دننه ننوځي او په دغه ځایګي کې د مختلف نقشې دي چې کوم دي کوم میوزیم چې دی په دغه کې د هغې نه لطف اندوز کیږي او د هغې نه معلومات حاصلوي. په دې ځایګي کې په دې ماردیکه کې دننه په دې میوزیم کې د دې ځایګي پخواني چې کوم 15 وزیر اعظم تیر شوي دي د هغې تصویران پکې هم لګېدلي دي. د جوماتونو یا کوم چې زاړه یادګارونه دي دغه ټولې نقشې دلته په دې میوزیم کې دننه موجود دي. نو که تاسو غواړئ چې ملیشیا ته چکر ولګوئ دا یو ښایسته ځای دی یو تاریخي مقام دی او د ډیر اهمیت حامل دی. دا په 1957 کې د برټش نه دیو ازادي حاصله کړې ده ملیشیا. نن د هغې دا لوړ مقام چې کوم تاسو ګورئ او د تعمیر او ترقۍ په لار باندې چې کوم ګامزن دی د هغې اصل وجه هم دا ده دلته روزګارونه هم دي دلته ښایسته د سیر سپاټې ځایونه هم دي دلته د ټورسټو دپاره ښه سهولتونه هم دي. خو افسوس چې زموږ پاکستان په 1947 کې آزاد شوی دی او تر اوسه پورې دیو دومره ترقي ونه کړه. دا مخامخ دا ګول ځایګی چې کوم تاسو ګورئ دلته په انګلیش کې لیکلی شوي دي او دا ورسره خواوشا کې مختلف دغه ځایونه دي د پاتې کېدلو لپاره غالبا. او دا جنډه چې کومه ده دا مینار چې کوم دی دا مینار دا په 1996 کې جوړ شوی دی او د دې مینار چې کومه لمبایي ده تقریبا 421 میټر غالبا چې 421 میټر د دې لمبایي ده 421 میټر د دې لمبایي ده او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دلته د رمضان المبارک په موقع باندې خلک راځي او د سپوږمۍ د کتلو لپاره هغه نظاره هم کوي هغه دلفریب چې کومه نظاره وي د سپوږمۍ د کتلو نو هغه هم وي د هغې نه هم لطف اندوز کیږي او د هغې سره سره بیا د ټول ملک هغه ویو هم د دې ځایګي نه ډېر په ښایسته انداز باندې کیږي. دې ځایګي ته بره د ختلو دا کوم هوټل چې دی په دې مینار کې د هغې د لوی دپاره 60 رنګټ ټیکټ دی او د ماشومان دپاره 40 رنګټ دی. نو که څوک وغواړي د خپلو ماشومانو سره هم راتلی شي او دا د دیو د تعمیر او ترقۍ دا یو غټ راز دی. الله دې وکړي چې زموږ مملکت پاکستان هم د تعمیر او ترقۍ دغه منزلونه طوی کړي. ډېره مهرباني ده.